نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم پارا وشپیتم نمبر آیت دی فمخی آیاتون کے ہم دا منافقانو قباحتنا بیان شو اس پری آیاتون کے ہم دا منافقانو قباحتنا ذکر کی پری آیاتون کی اللہ پاک دا منافقانو دا زندگی مقصد او کار ذکر کی. منافقان دا خپل جن مقصد دا گنی چه خلق دا نیکین بن کی او گناہنو تیرا ہوئی. دا منافقان محنت بدی دی چه خلق گناہنو تراولی او دا نیکین اوسا او دا دی منافقان محنت دا دی چه مسلمانان سر خلق خیگڑ کی دا غیدہ سن بن کی او د دې منافقانو محنت او قباحت دا دي چې دی خپلم صدقه چاله نه ورکوي او که څوک ورکوي نو هغه هم ترې منع کوي چې صدقې مه کوه. نو الله جل شانه فرمایي چې دی زما تابعداري پرېږدي ځکه که دوی د الله تابعداري کوله خو دوی به خلک نیکۍ ته رابلل. که د الله تابعداري کوله نو خلک به یې د ګناه نه بند کړي. کدا اللہ تابعداری کولا نخبل بیم صدقہ کولا خلق تبیم بیچے صدقے کوئی لیکن دی اللہ پاک ہیر کڑی دی دا اللہ پاک تابعداری ہیر کڑی دی اللہ پاک باندی ایمان او یقین او دا تابعداری پریخ نو اللہ جل شانہ فرمائی چھ دی بزد اخبل خاص رحمت نہ اسا اغینا بے محروم کہ دی زمان تابعداری نبی دو پی رحمت نکو او دا منافقان چی دی دا حد نتجاوز کرے حد دا دی چی گناہ مکوا دی کئی حد دا دی چی نیکی کوا دی نک حد دا دی چی دا اللہ منا دی نمن نو دی دا حد نتجاوز کرے نو چی دا حد نتجاوز کو او دی منافقانو پا دی گناہونو کی خپل زندگی تیر اکڑا دا دی انجام بسی اللہ پاک دی لخپل سزا ذکر. اللہ پاک فرمائی چی ما دا دی منافقانو سڑو او خضو سروادہ کرو چی دی بزر جہنم کے او دا جہنم پر دی دا بار دا عذاب کافی دیتا ودا نور عذاب ضرورت نرد دا جہنم بیٹی کہ منافقان سڑی دو کہ منافقان خزی کہ کافران دو کہ دا منافقان دی اللہ پاک فرمائی دا ٹول بز جہنم کی اچھو او دا جہنم اچھولو نپاک پدی باندی اللہ پاک فرمائی زبب اقبل لعنت نازل او دا غیر علاوہ دا جہنم دا عذاب پدی باندی ہمیشہ دا پار دا سنچ عذاب بس وقتیو بیابت خلاص دا مسلمانان جہنم تدلل دا سوقت پارا دا منافقان و کافران جہنم تدلل دا ہمیشہ دا پارا. مسلمان دی گناہگار دی بجہنم تزید پاکی دو دا پارا چی دا گناہ نپاک شی دا گناہ خیر چی تلال شی بیاب جنت تزید ذکر خیرن بجنت تنزید او منافق و کافر و کافران دی خود جہنم خشاک دی بطول عمر دفار پا جہنم کی دا جہنم نبچرتا ہم جی نروز. بیا اللہ جل شانہو دی منافقان و توی چی ستاسو انجام او ستاسو حالات دا پخوانو کافران کشن ستاسو نوڑان دا دیر کافران زور ورتی شو لکه مثال غادیانو
غټ غټ خلک سمودیانو سم پهلوانان تاسې د نوح علیه السلام قوم لوط علیه السلام قوم د دې پیغمبرانو قومونه ستاسو نه په مال کې هم تکړه وجودونه کې هم تاسو نه غټ غټ قوم قبیلې هم ډېره وه هر څه کې تاسو نه تکړه هغوی خپل د دنیا ژوند نه فایده واخیستله د دنیا ژوند هغوی خپل په دغه ګمراهۍ او کفر کې تېر تاسو خپل د دنیا د ژوند نه فایده واخلي په دې جرم کې تېروئ ګناهونو کې تېروئ لیکن د هغوی اعمال هم برباد جهنم ته لاړل تاوانیان تاسو هم کفر کوئ اعمال ستاسو هم برباد تاسو هم جهنم ته ځئ ستاسو هم حالت د تاوان معلومه دا شو چې کفر کې ګټه نشته ټوله ګټه په اسلام کې ده که څوک غواړي چې زه دې ګټه وکړم دې د اسلام ته راشي تمام دنیا کافران دا پتاوان قرآن کریم کې الله پاک فرمایي او بیا د پخوانو قومونو دیله چې الله پاک عذابونه ورکړل نو الله پاک فرمایي چې ګورې ما پې ظلم نه دی کړی هغوی خپله کفر کړی دی نو د خپل کفر سزا یې ځان له خوښه کړې الله پاک ظلم په چا نه الله پاک ظالم نه دی نو که دوی دا جرم کړی دی او سزا ورکړي نو دا خو دوی خپل عمل ولې کفر اختیار نو چې کفر یې خوښ کړو خو سزا یې ځان له خپله خوښه کړه پیغمبران به چې ورته رالل دوی به د پیغمبرانو تکذیب د هغې نه به انکار وکړو دوی به دا پیغمبر نه دی دا موږ نه منو دا خو زموږ په شان سړی دی وړل څکل کوي ګرځېدل کوي دا لا څنګه پیغمبر دی موږ یې نه منو نو چې انکار وکړو کفر یې وکړو نو سزا خو دوی ځان له خپله مقرر الله پاک دوی له سزا ورکړې ده یا کافرانو د نبی علیہ السلام دور لورکوي نو دا الله پاک په دوی باندې ظلم نه کوي دا د الله جل شانه عدل ځکه څومره چې محنت کوم هغې مطابق بدله ده د دوی محنت د کفر دی نو بدله سزا د جهنم ده د مسلمان محنت د جنت د نیکۍ دی نو د دوی بدله جنت دی هر انسان ته خپل عمل بدله ملاوي د نیکۍ بدله جنت او د ګناه بدله جهنم نو کدی نیکی کړه په جنت ته وته نو چې نه ده کړی دی خپل ځان جهنم ته برابر الله جل شانه بچا باندې ظلم نه کوي دا کافران او دا منافقان دا به همیشه لپاره جهنم ته ځي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د جهنم نه نجات او جنت الله جل شانه موږ او تاسو ته نصیب نو فرمایي المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقان خدي بعضهم من بعض بعض دوی د بعض نه دي نه دي ټول د دین په دشمنۍ کې داسې دي لکه د یو وجود اندام ټول د دین دشمنان دي منافقان یامرون بالمنکر دا منافقان حکم کوي خلق ته د ګناهونو د ګناه د کفر وینهون عن المعروف او خلق من کوي د نیکۍ نه پکار سو چې د نیکۍ دعوت وکړي د یوې نه نیکي مه کوئ پکار سو چې د ګناه نه ځان هم بچ کړي خلکو ته موی مې کوئ بل هم کوئ او خلکو ته موی ګناهونه کوئ ويقبضون ايديهم دوی بندوي خپل لاسونه د صدقې ورکولونه نسوا الله فنسيهم دي هېر کړي د الله پاک په تابعدارۍ کې الله پاک دې هېر کړ د رحمت ان المنافقين هم الفاسقون بشک منافقان چې دوی فاسقان دي د حد نه تجاوز کوونکي دي وعد الله المنافقين والمنافقات وعد کړ الله پاک د منافقانو سره منافقانو خود سره والکفار او د کافرانو سره نار جهنم اور د جهنم خالدین فیها دی به همیشې په دې اور د جهنم کې هي حسبهم دا جهنم د دوی لپاره د سزا کافي ولعنهم الله او په دې باندې الله پاک لعنت دی ګلې ولهم عذاب مقیم او د دوی لپاره عذاب همیشه د پاره الذين من قبلكم اے منافقان تاسو یې په شان دا خلق چې تاسو نه وړاندې کافرانو کانو شد منکم قوت او هغه کافران په خواني تاسو نه سخت په طاقت کې طاقت هم دا غېډې واکثر اموال او اولاد او غېډې د مال او اولاد په لحاظ سره
استاسنا فاستمتعوا بخلاقهم پس هغوی فایده واخیستله په خپل حصه باندې د ژوند د دنیا فاستمتعتم بخلاقکم پس تاسو فایده واخلئ په ژوند د دنیا کما استمتع الذین من قبلکم لکه څنګه چې فایده اخیستې کسانو چې ستاسو نه وړاندې کافرانو بخلاقهم په خپل حصې باندې وخضتم او تاسو داخليږئ په کفر او په ګناهونو کې د پیغمبر په ګستاخۍ کې الذي خاضوا پشان دي کافرانو چې هغوی داخل شوي په ګمراهۍ کې اولئک حبطت اعمالهم دا کسان چې برباد شو د دوی عملونه په دنیا والآخرت په دنیا او په آخرت کې اولئک هم الخاسرون دا کسان چې دوی تاوانیان دي الم یاتم نبأ الذین من قبل آیا نور راغلی آیا ندی راغلی دی کافرانو ته واقعات دا خلقو من قبل چې د دوی نه وړاندې قوم نوح قوم د نوح علیه السلام داغي عذابنا وعاد وعادیان چې د هود علیه السلام قوم داغي عذابنا وثمود وثمودیان چې د صالح علیه السلام قوم داغي عذابنا وقوم ابراهیم قوم د ابراهیم علیه السلام واصحاب مدین او مدین والا خلق چې د شعیب علیه السلام قوم والمؤتفقات او خلق چې کلی پر الټه شو لکه د لوط علیه السلام قوم اتتهم رسولهم بالبينات راغلی وقیت پیغمبران په واضح دلائل باندې لیکن دوی داغي انکار کړو فما كان الله يظلمهم پس نه دی الله پاک چې ظلم کوي په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي واخداو